کی وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. سورۃ یونس اول، ہود اول، یوسف اول، سورۃ رعد اول کی، سورۃ ابراہیم اول، سورۃ طه دریم کی. دا د قرآن کریم تعریف دے او تعریف القرآن من القرآن، د قرآن کریم نه دی، بلا قرآن کریم کی ذکر دے، بلا سورتوں کی ذکر دے. منگا سی بطور نمونہ یوسو سورتوں ذکر کر. دویم اسماء د قرآن کریم، د قرآن کریم نمونہ کم لی اسماء القرآن، نو د قرآن کریم نمونہ ډیر زیات دی. قرآن کریم داغی نڈک دے، احادیث د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داغی نمونہ راغلی دی، او ډیرواله د نمونو دا د مسما په شرافت باندې دلالت وی دلیلی. وکثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى. د یو سیز د نمونو ډیرواله د هغه مسما په شرافت او عزت باندې دلیلی. لکه مثال په تور باندې زمنګ په دې معاشره کې یو سړی دی، هغه ته خلق حاجی صاحب هم وای، مولانا صاحب ورته هم وای، قاری صاحب ورته هم وای، حافظ صاحب ورته هم وای. څلور نمونه شو. دا څلور نمونه ځان لزان نه داغه شرافت او سبب د عزت دی. حاجی صاحب دی د الله کولی لیدلې دی، مولانا صاحب دی عالم دی، علم یې کړی دی، سند یافته دی، عالم دی، فارغ التحصیل دی. قاری صاحب دی د قرآن کریم تجوید کولی شي، الفاظ داغي ادا چې کوم دی په صحیح طریقه باندې کوي. حافظ صاحب دی د الله کتابی په سینه کې راجمع کړی دی، په یاد کړی دی. نو دغه رنګي د قرآن کریم ډیر نمونه دي، او دا هر یو نوم د قرآن کریم فضیلت دی او دا رفعت شان دی. د قرآن کریم د دې نوم یو دی قرآن. لکه سورۃ واقعہ کی براش وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، او یقینا دا خامخا قرآن دے عزت مند. قرآن ورتوائی بیدی کی دعا اقوال دا علماء دی. سو کوئی پا قرآن کی دا حمزہ چی کمدنو دا اصلی دا، وزن فعلان دے، دا قرآ یقرؤونا فمانا دا لستل السرا. نو قرآن مانا مقروع، او دا دا اللہ کتاب دیر لستلے کی، با دنیا کی دیر لستن کی اگر دا اللہ کتاب دے. دویم علماء وی دویم قولدار چی دا قرآن دا قرنه نه دی، فمانا دا پیوسته کېدلو سره قرآن ته چې دا نوم وی، نو د قرآن کریم مضامین هم د یو بل سره مربوط دي، او ټول یوه کړۍ او یوه سلسله ده. رواني او چا د علم په قرآن باندې، نو دا یوه خبره ده، یوه کړۍ ده، یوه سلسله ده. لکه امام ابو یوسف رحمه الله داغه نه یو قول نقل دی، القرآن كله كالكلمة الواحدة. قرآن ټول لکه د یوې کلمې په شان دی. یو بل قول دی نقل دی، القرآن كله كلمة واحدة. او چې جوور سوچ وکړو بیا نه د شنو چې د کلمې کلمې شان دی، بلکې ټول یوه کلمه ده. ټول قرآن یوه خبره ده، یو مضمون دی او یوه خبره ده. كله كلمة واحدة. ان داسې مربوط دی، مضامین مسائل خبر ډېرې زیاتې دي، خو هر خبره د بل سره داسې برابر او تړلې شوې ته ټوله یوه سلسله ده، یو زنجیر دی، یوه خبره ده.
نو یو نوم دی کتاب قرآن یہ صورتی واقعہ کی ذکر دی دویم